لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. د بدعات د رد په سلسله کې زمون خطبه شروع وي او مقصود په دې بدعات پر رد کې دی چې د الله د نبی محمد صلی الله علیه وسلم راوړل شوی دین خلکو ته بالکل واضح شي او په دې دین کې چې څومره خلکو ملاوت کړي ده او د الله تعالی د نبی دین بالکل ګډوډ کړی دی. خلک پوهیږي نه چې هغه هم دین دی او قدام دین دی، نو د سنت بیان سره او د بدعات رد سره خالص او ملاوت والا دین د یو بل نه جدا کیږي او دا ضروری خبره ده. نو که مسلمان سنت کې او بدعت کې فرق نه کوي، خالص صحیح او ملاوت والا دین د یو بل نه جدا کول نشي، نو دې د دین صحیح معرفت ته لکه نه دی رسېدلی او بس دا حرص د دنیا په باب کې ډېر زیات دی چې څوک په دنیا کې کمال ته نه رسېدلی دی نه مطمئن کېږي، خپي تخم چې کری اعلی تخم ته ځان رسوي او بیا چې ریټ کلا معلومین نو خر ریټ ګوري، بیا چې کله تخم پوخ شي او فصل ریبي نو ښه مقوله ګوري، موسم ته مو ګوري. ولې دا د دنیا مسله ده، نو ځان د دنیا لپاره ډېر زیات کړي دا خلق، خو چې کومه د دین مسله ده نو د الله د نبی د خبرو د پاکوالیم کوشش نه کوي. د رب العالمین دا دومره لوی دین چې قرآن او حدیث دی، د دې د صفاوالی کوشش نه کوي، د صفا ګوړې تلاش کوي، د اصلي او د نقلی نوٹ او پیسو د جعلی تلاش کوي، د ښه تخم او د ښې کپړې تلاش کوي، خو د ښه دین تلاش مسلمان کې نشته. نو نیمه وجه دا ده که دا عوام ویښ وي او دی په دین صحیح پوهېدی، مولا به په منبر بدعات نه بیانو، خو مولام بس عوامم هغه خبره خوښي. زه اکثر وم ای عوامو ستاسو غټ کمی څه دی؟ د عوامو په منبر او محراب په حواله غټ کمی دا دی چې دی ښکلی اواز خوښي، چې اواز د ښکلی او په ښکلی سندره دی عوامو ته څه ووینو عوام وایي دا ډېر غټ مولا دی. زمونږ د جومات استاز وایي داسې اواز دی چې ته به وایې د لوډ سپیکر له ماران راځي. بس دا د عوامو غټ کم په دې ښکلی اواز دی څه وایي په دې عوام نه پوهېږي. دویم د عوامو غټ کمی دا دی چې د حسن نه ډېر غټ متاثره کېږي، یاره چې دا مولا څنګه په غلطه کېدی شي، د ده خو د دې مخ نه رڼا خېږي څو سپین سړی دی، د ده خو ته دې غاښونو ته وګوره لکه د بکرۍ چمک کوي، ته خو د ده دې سترګې ته وګوره سم لکه د کټي او د غوی نه چې را پټې کړي، ته خو یې د ده دې اواز ته وګوره کم خوند دی پکې، ته خو یې دې باډۍ ته وګوره کومه باډي الله ورکړې ده، او دغه مولا خو تور غونده مخ دی، مخ کې رڼام نشته،
आवाज هم خوګ نه دی نو دا خپل باړه او حسن والا سړی جره وې دا په حقي څوک د هغه مولانا عوام متاثر کیږي چې غټ گاډ لري وسره او پروتوکول لري وسره وې دا څنګه په غلطه کې دي چې هغه نه مخ کې رستو خلق روان دي هغه سره غټ ایګو گاډ دی دا د عوامو د حق او د باطل او د تاثر د لپاره غلط انتخابات دي نه مولا پدې مګوره چې आवाज خپل دی مولا پدې باندې متلا چې حسن الله ور کړی دی مولا پدې متلا چې شهرت دی او مخ کې رستو ته گاډ روان دی مولا پدې باندې متلا چې په سپینو جامو یې واسکټه چول دی مولا له اوازونو ته مګوره دې ته وګوره چې په منبر دا مولا قال الله او قال رسول الله وی کټاپی وی چاربیتی وی لطیفی کوي شعرونه وی حاشیه بیانې صغرا او کبرا بیانې صيغه حل کوي مشکل ترکیبونه کوي قرآن او حدیث باندې وتعالى نو دا فهم د عوامو نشته دا د عوامو سخت غلطی ده الله دې وکړي چې عوام په منبر او محراب باندې د عالم د تللو د پاره طول تل او میزان قرآن او حدیث وګرځي حسن اوازونه نه نو د هغه بدعاتونه یو بدعت چې د عوامو کې ډېر رایج دی هغه د دعا بعد سنت د سنت نه بعد په جمع باندې دعاګانې دا مخکې دومره مشهور و د سنت نه بعد په جمع دعاګانې دومره مشهوري وي چې په دې 3 غنټې پورې په دې پسکانو کې مناظره شوې ده نو عرض دال چې دا او عوامو به وګوره پنځپیریان راغلي دي دعاګانې نه مني نو دا دعا د سنت نه بعد په جمع د فرض نه بعدم په جمع دا بدعت ته په قران او په حدیث کې ردی ثبوت نشته دا خبره یاد ساته بل یو په نفس دعا کې هم جګړه شي خلک دعا نه مني دا څه څوک نشته چې دعا نه مني دعا هو چې نه مني کافری الله تعالی صفا فرمای ادعوني استجب لكم زمانه غوړې زه قبلو اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان نو نفس دعا ار سړی منی خو دعا کې د ځان نه هيئات او کیفیت جوړول دا بدعت ته د الله نبی په خپل راولل شوی دین کې دا نه دی ویلي چې زما د دین یو ایصدار چې سنت رباد په جمع دعا کې دا بکې نه و بل طریقه دا یاد ساته د الله د نبی طریقه دا و چې سنت په الله نبی کور کې کول جمعات کې به نه کول دا یو ډېر غټه غلطی ده نن په دې معاشره کې سنت خلق په جمعتونو کې کوي دا طریقه نه و حدیث د مسلم د عبد الله ابن شقیق روایت ده کان یصلی فی بیته قبل الظهر 4 د الله نبی با د ماسپهین منځ د سلور رکعاته دا په کور کې کول د ماسپهین نمخ کې نو سلور رکعات هم ثابت دي نماز په هینمون نمخ کې او 2 رکعات هم ثابت دي خدا کور کې کو دا جمعات کې مګوا او دام اشاره ده چې دا کور کې کنه او 10 4 دام بدیم کور کې کړي جمعات ته برابر راشي دا یو ډېر غلط عادت ده چې مسلسل دا خلق سنت په جمعتونو کې کوي بل روایت کې بیا ور پسې راځي ثم يدخل فيصلي ركعتين دا الله نبی به جمعې پر ازراغ نه بیا به 2 رکعات فرض وکړي پس د مغرب نه خبره ذکر کړي وی دا الله تعالی نبی هغه با سنت کور کې وکړل دارنګ چې کم ده ماخام یدا طریقه وا چې 3 رکعات فرض به وکړل نو ثم يدخل فيصلي ركعتين ماخام النباد بم د الله نبی کور تلال نو 2 رکعات سنت به کور کې وکړل دا ساری دا الله د نبی طریقه داوا حدیث د مسلم کې راځي صلى ركعتين اول به د الله نبی مختصر 2 رکعات کور کې وکړل ثم يخرج فيصلي بالناس الفجر بیا به کور نه بار رو 2 رکعات فرض به جمعات کې وکړل دارنګي د جمعې متعلقم دا خبره ده حدیث د مسلم روایت د ابن عمر کې راځي چې د الله نبی به جمعه وکړه نو لا يصلي حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته د الله نبی چې به د جمعې منځ په جمعات کې وکړو 2 رکعاته د الله د نبی نه د جمعې په ورځ باندې په جمعات کې بیا نور منځ نه ثابت بلکې دا څه فرمایي لا يصلي حتى ينصرف
خپل جانماز نه بلاړ فیصلی رکعتین فی بیته. حدیث د مسلم روایت د ابن عمر کې راځي چې بیا به د الله نبی 2 رکعاتا سنت پکور کې کول. د جمعې نه بعد نفل دی، اصل کې دا سنت مؤکد نه دی. د جمعې نه مخکې منځ داسې شته چې خامخا به 4 رکعاته کې نه جمعې پرس چې څنګه رالی تحیت المسجد وکا کینما کو خطبه شوریم دا 2 رکعاته وکا او بیا چې کم دې ک ټایم د سرونو 2 رکعاته 4 رکعاته 6 رکعاته مخکې خطبه نه وکا. خو ضروری به نه غني دا کم احناف چې څنګه خطبه تراخیجی بیانو کی بیان نفس وی الکوي نفلو کې سنتو کې یاد ساته د جمعې په ورځ پر منبر پر ناس ته دا خطبه د الله د نبی نه د احناف نه حسابه توري او کوي چې دا خطبه نه د اسه بیان دی نو بیا خو نورم بدعت دی. وجه د عادت د جمعې په ورځ باندې د خطبې نه علاوه نور دینی درسګاهونه او بیانونه جوړول یا د خطبې ته تمهیدات تړل دا د الله د نبی نه بالکل نه دي ثابت بلکې د دینه منع ثابت ده. نو کدا احناف په ناس ته کم بیان کوي کدی ته دی خطبه وي نوم غلطه کوي ځکه خطبه په ناس ته ګناه دی خلاف سنت ده او کدی ته دی اسه بیان وي نو خلاف سنت او غلط کار کوي. وجه دا ده د جمعې په ورځ د خطبې نه علاوه به نور بیانونه نه کوي. بیا وی لکه سنتو کې دا سنت څه شي یاد ده دا الله نبی طریقه کې وا یا صحابه دا ذکر چې بیان به وکاو بیا به وي چې سنتو کې دا د سنتو ټیم چې تا ورکې دا په کم دلیل ورکې دا دلیل لکته په منبر او محراب بیان کا دا دلیل چرته ته وای په دې نت به دا ټول خلک ووري. بیا 4 رکعات خامخا کول 2 نه کول دا 4 رکعات التزام ته په کم دلیل باندې کې د جمعې پر صحیح طریقه دا وا چې دکا 2 رکعات فرض ثابت دي دینه مخ کې چې کم 2 رکعات خلق کوي دام نفل دي او دینه بعد چې کم 2 رکعات کوي دام نفل دي. خامخا سرکاتونه خاص کول د جمعې په ورځ د دې 2 فرض نه علاوه دا د الله د نبی نه دي ثابت. ها په حدیث د مسلم کې د عبد الله ابن عمر پر روایت کې داسې دي چې لا يصلي حتى ينصرف د الله نبی چې په جمعات کې فرض منځ وکړو نو بیا یې سار شوی نه دی په جمعات کې بلکې فیصلی رکعتین فی بیته لاړو کور کې به 2 رکعات وکړه دا 4 نه او دا په کور کې کول دی په جمعات کې نه. ابو داود کی روایت د زید بن ثابت دی الله نبی فرمایي صلاه المرء فی بیته افضل من صلاه فی مسجدی هذا الا المکتوبه وای په کور کې د نارینه او منځ د جمعات نه غوړه د سیوا د فرض نه نو سنتو د پاره کور ته تلل دي. دغه رنګ بخاری کې راځي دا الله نبی فرمایي علیکم بالصلاه فی بیوتکم پکور کې منځونه کوي فإن خیر صلاه المرء فی بیته الا المکتوبه بيد فرض نه د سړو د پاره غوړه منځ پکور کې د خزو خو فرض او سنت دواړه په کور کې غوړه دي خو د سړو د پاره هم په کور کې منځ غوړه ده. یو ځای د الله نبی فرمایي د کور د مقبره ما جوړوي دې کې منځ او تلاوت کوي مقبره کې منځ او تلاوت نه کیږي نو د جانماز ترخ کې نیوري په مقبره کې تلاوت هم کوي منځ هم کوي او په کور کې نه کوي الکه کور کې نوافل کوا کور کې سنت کوا کور کې تهجد کوا جمعات کې فرض کوا دا مسنون طریقه ده خو دې ته مسلمانان نه دي تیار. دا خلک وی دا عربیان ویجی هغه فرض کوي سنت نه کوي وای لوخي ته پويږي نه هغه فرض جمعات کې کوي سنت لا کور ته دي ته خبر نه هغه په دین پوي دي یره وی بس دا غیره خو احسان کار دی زر فرض کی کته ورشي وی روان شي گاڑی ته وګي نو دا فرض خو فرض دی او سنت فرض نه دی. دویم دا چې کوي هغه کله نو بیا په کور کې کوي په جمعات کې نه کوي دا ته چې جمعات کې وکي نو یو خو فرض نه دی او ته فرض غنې دا ځان لا غلط عقیده ده. دویم دا چې ته په جمعات کې لازمی غنې نو لا ثواب نشته خو بدعت کې ګناه کې هغه کوي نه کینو ګناګار نه دي خو چې کوي نو په سنت طریقې کې کور کې کوي بیٹک کې کوي اجره کې کوي وغیرہ وغیرہ. بہر حال نو دا هغه اصل خبره ده چې د الله نبی سنت په جمعات کې کړي نه دي نو دعای پس د سنتو نه کم ځای وکړه دا اصل نقطه ده.
دا خلک چې ډیر زیات دا عوام د جمعات کې ساري چې سنت جمعات کې او کې سنت وجه دار چې دا مولا د سنت نه پسې ساريږي او په جمع دعا کوي د کدیو چې د الله نبی او صحابه سنت په کور کې نه دي کړي په جمعات کې نه دي کړي کور کې کړي دي د دعا ته لار ختمي دا غیر لپاره دی دا غوګه باندې راته او شعر سنت جمعات ته وایي علن کې یاد ساته د الله نبی په جمعات کې د سنتو نه مانوي تور منعم کړي دا یو روایت کې راځي د الله نبی کعب ابن عجرہ نے روایت د ترمذی کې د بنی الاشحل جمعات ته د الله نبی تشریف راوړو الته د الله نبی د ماخام منځ کو د ماخام منبات سکسانو په جمعات کې نفل کول نو د الله نبی وی چې دا خلک سکی وی چې دا دی جمعات کې نفل کوي رسول الله علیه السلام فرمایل هذه صلاه البيت دا د کور منځ د جمعات کې مګوا جمعات کې د 2 رکعات فرض وکړل خپل تلاوت او اذکار او خبره او خیر دی اینه پس کور تلاړ شخه په مزه 2 رکعات وکا دا صحیح دی بیا فرمایل علیکم بهذه فی البيت آینده لپاره دا خبره یاد ساته چې تاسو فرض په جمعات کې وکړئ نو سنت نه کور ته ځئ دا د الله د نبی فیصله و دا مې ډېره غلطه خبره ده امام په مصلی باندې سنت نه کوي او کومه مصلی چې امام فرض وکړل دا د سنتو خلاف طریقه ده چې په دقه ځای باندې دی بیا ودرېږي او سنت کوي نه ابو داود کې د مغیره ابن شعبه یو منقطع روایت دی شیخ البانی وته صحیح ویل دی دا الله نبی فرمایي لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول امام په هغه ځای باندې منځ نه کوي په کم ځای چې فرض وکړل نفل به الته نه کوي حتى يتحول تر دې چې دی به دا ځای بدلی په کم ځای چې امام فرض وکړي په اکه ځای به سنت نه کوي حدیث نمبر د 616 دا د الله د نبی فرمان دی اوس دا خلک ته وګوره اهل بدع دا بدعتيان کټاس دي چې په کم ځای فرض وکړي یو انچ نه خوځینو هم په اکه ځای باندې سنت کوي دا خلاف سنت طریقه ده دا الله نبی په فرمان کې دا نه و دا الله نبی چې فرض کړی دي سنت خو جمعات کې پرې د کور کې کړی دام نه دی اوس قدم شاته راشه حتی يتحول صحیح معنی د نور دلایل په موجودګۍ کې دا چې کور ته لاړ شه نو ما عرض دا کو چې یاد ساته د الله د نبی ته چې کوم دین ورکړی دی دا دین مونږ منو په هغه انداز په کوم انداز چې په صحابه عمل کړی دی دعاګانې ټول مني د دعا نه چې منکری هغه کافری د سنت نه بعد په جمع دعا د الله د نبی نه ثابت د فرض نه بعد په جمع دعا د الله د نبی نه ثابت وي مونږ به دعاګانې څنګه واړو نو ودا الله ولی د شپې را پاسه تهجد ټیم کې الله تعالی په خپل فرمایي سوچته غوښتون کې چې ولا ورکم سوچتا مشکل وکه پروت چې هغه مشکل حل کم سوچته رزق تلاش کوون کې چې رزق ولا ورکم تا سره چې دعا قدر وته چې د شپې را پاسې دی الله تعالی جوړلی دي ځان له نفل وکاو ځان له دعاګانې وکا کنه هر ټیم الله تعالی سوچت کا پلار چې رواني د زړه د تار الله سره وتړه کړه دا ټول دعاګانې مونږ منو هغه دعا نه منو چې هغه وته سوکاله بعد د لسو سورتونی امامانو د خپل اړې او د مقتدیانو د ایثارولو د بار را استرا د جمعنا بعد کا فرضی کا سنتی د الله د نبی نه دعاګانې نه دي ثابت لہذا مونږ د قائل نه یو ها مسنون اذکار ثابت دي ته په الله تعالی باندې یقین وکا دا کم عوام چې وي یره دعا وکا ول استاد حسنت نه بعد دعا ورکړه دا توای دا دعا خو شکیدا او د سنت د فرض نه بعد مسنون اذکار یقیني دي و اعتماد د رسول الله علیه السلام مسنون اذکار وایا د الله نبی اړو مسنون اذکار پریخ نه دي د عوامو ته پتم نشتا چې د فرض نه بعد و د الله د نبی مسنون اذکار سو سنت پریخي دی هغه ځای بدعت نه ولره چې دې د سنت نه پد په جمع دعا کوي نو دې په مسنون اذکار وسکي بدعت چې راضی د سنت زینی سي دا طریقه ده نو یاد ساته چې دا طریقه د الله د نبی نه ثابت د الله نبی چې فرض کړی دي سنت له کور ته تللی چې جمعات کې سنت کړی نه دي نو دا دعا ده کومه ثابت شو بل خبره د آیات ساته بعض خلک د عمومیات او استدلال کوي الله وایي چې ما نه غواړي وي دا مولان وایي چې مې غواړي مونږ کله ویل چې الله نه مغواړي
خو الله وی مانه هر ټیم غواړو ته صرف سنت نه بعد په جمع دعا نه پس غواړي الله وی مانه هر ټیم غواړو تا ول یو ټیم خاص کړی دی بل ټیم اړو غواړي نه ته د اصل کې نه دی دعا خلاف ځکه چې د الله نه دعا غواړي نو د رسول الله علیه السلام په طریقه باندې غواړه نور دار اهل بدع او طریقه دا ویرا ادعوني استجب لكم راغله ده اجيب دعوه الداعي اذا دعان راغله ده دا علماء لیکلي دي مشهوره قاعده ده د احناف علماء لیکلي دي کوم معارف السنن درم جلد 410 صفحه وی الاحتجاج بالعموم انما ينبغي مما لم يرد للخاص حكم عليه ده د عمومیاتنا علی استدلال کوا چې په خاص باندې حکم نه راغله چې کله د عام نه یو شی خاص شو داغه حکم هر چیز بیا ځان لې نو عرض مدا کو ګلونو چې د سنت نه بعد په جمع دعا د الله د نبی نه ثابت دا یو بدعت ته او د بدعت نه به موږ ځان ساتو کله ویرا ځان له به وسه دعا هو په جمع کوا اول جواب دار چې صحیح ده کنه چې دا سنت نه بعد دعا ضروری شی ده نو زید نن نشور کوم خطا نه تاسو کوم د الله د نبی دعاګانو سره مینا واو کنه وا جی وا د الله نبی په دې مصلی سنت کړی دي نه دی کړي دویم سوال د الله نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته په خپل دریش کال ژوند کې د سنت نه بعد په جمع دعا کړي دا یا ځان نه کړي د په جمعات کې نجی 100,000 نه زیات صحابو کې یو صحابي سنت نه بعد په جمع دعا کړي دا ټول بدعتيان وای نه دا کړي د صحابو نه بعد تابعین او تبع تابعین د سنت نه بعد په جمع دعا کړي دا یره جی نه دا کړي دا سلور امامان د مذهب چې تا جوړ کړي دي د سلور امامانو کې د یو امام نه نقل دي چې امام د سنت نه بعد په جمع مقتدیانو سره یو ځای دعا کوي نه نو چې الله ویل نه دا رسول الله علیه السلام کړي نه دا د صحابه عمل دی نه د تابعین او تبع تابعین عمل دی نه نو دا دعا بیا اغي پریخه ولیدا دا غیب خو بیا صرف پنځبریانو وابیانو کې نه دی دا غیب خو ته د الله په نبی باندې هم لګي چې هغه دعا منله او خوخه وداغي ولید سنت نه بعد نه کوله خدا د دې دلیل چې اغي نه دا کړي نو د دعا طریقه دا نه دا کوم چې تا جوړه کړي دا یو کس وی یره بجلیګر مولا ته چاوي چې د سنت نه بعد دعا بارکه سوي وی هغه ته وی چې د چا اجت الله تشتا او الله ته محتاج دی هغه دی غواړي چې څوک الله نه غواړي او الله ته ضرورت نشته وی دی نه غواړي دا د بجلیګر مولا ډېره به بنیاده خبره ده هغه خامخا په منبر هغه خبرې کړې دي چې خلک و خاندي راو خاندي دا غي خو قران او سنت سره کار نه والله دې معاف کړي دا خلک یاد ساته ولید الله د نبی الله ته حاجت نو د صحابه کرامو الله ته ضرورت نو د تابعین الله ته ضرورت نو ټول صحابه او د سنت نه بعد په جمع دعا نه د غوښته د دې خدا مطلب شي چې صحابه الله ته ضرورت او حاجت نو دا ولې ظالمانه خبره کې صفا وایا د الله نبی سنت جمعات کې نه دي کړل په جمع دعا ده کوم ثابت شو او په دې مسله چې کله مناظره د نور الهزا یو عبارت ته داګه نه دا ټول مولان تاویږي راتاویږي نه هغه کې د امام او مقتدی او د جمع ذکر شتا نه نور الهزا قران دی نه نور الهزا حدیث دی اسه د یو عام مولا کتاب دی ا مولام بدعتي مولا او سدسي غټ مولام نو عرض مې دا کو چې جن په قران او په حدیث ګوره تیر کې کله کله یو شبهه ده ډیر عوام ویره چې دا سنت نه بعد دعا ټیک ده د الله نبی نه ده کړي خو ویل دعا بد شي د سنت نه بعد په جمع دعا وی ټیک د صحابه نه ده کړي خو ویل دعا بد شي دی وسو خو کنزل نه کی زه درته پوس کوم د ماسپهینی سلور رکعات د سنت مونږ ځان لګو که بجمع کو د ماسپهینی د سلور رکعات د سنت چې د احناف کی ځان لګو که بجمع کو نو دا بم په جمع کو کنه ولې په جمع عبادت بد شي د ساره فرض مون سو رکعات کو سلور رکعات به کو کنه ولې سلور رکعات بد شي ته چې وې سنت نه بعد دعا کوم دعا بد شي ده جنازې ته چې کله امام مدریږي او د جنازې مونږ کوي نو دغه ټیم کې د مونږ لپاره بانګ وای د جنازې لپاره نو ولې دا بانګ بد شي بیا چې په مړي جنازه کېږي بانګ بم وایو اختر مونږ هم چرته کړل اکان کې یو ځلې سړی نه یری د اختر مونږ تم چې د بانګ ویل نشته چې ما اقامت خو یاد دی ګره اقامت وته چا کړل
یله کنه اقامت هم ودا سوق نه کوي اقامت خشه دې بد شه نو د اختر دې مونږ ته اقامت ولې نه کوي اذان خشه دې بد شه جنازې ته او د اختر مونږ ته د اذان ولې نه کوي چې بیا خشه او بد شه نه کوي د ساره فرض مون 2 رکعاته کې بیا 3 رکعاته کو پته لګي خشه بد شه معتبر نه دی د رسول الله تابعداري معتبر ده د الله نبی جنازې ته بان نه دی ویلې د الله نبی د اختر مونږ ته اذان اقامت نه دی کړي د الله نبی د سحر مونږ 3 رکعاته نه دی کړي د الله نبی د ماسختن او د ماحام سنت په جمع نه دی کړي دک سي د الله نبی د سنت نه بعد دعا هم نه کړي د الله نبی د سنت نه بعد د دعا په جمع هم نه کړي نو خشه او بد شي سره بیا ګورو د سنت نه بعد په جمع دعا د رسول الله طریقه نه ده د سنت نه بعد په جمع دعا د صحابه او طریقه نه ده چې نه د نو مونږ به خشه او بد شي ته نه ګورو بلکې مونږ به دې ته ګورو چې د محمد رسول الله طریقه سره عقل خو اعتبار داسم نشته کنه نو ما عرض دا کو الله تعالی دې مونږ او تاسو کې د سنت تابعداري پیدا کړي د ټولو نه خو امي سوک ده عوامو کې د ټولو نه خو امیدار چې تا ورته وی الله پر خپل قران کې دا سی ویلي دي یاد ورته وی الله تعالی خپل نبی ته محمد رسول الله علیه السلام په خپل جبه دا سی ویلي دي او دې فورا وی ټیک دجی چې قران او حدیث کې دا سی دي د ټوله معاشره مقابله کې ماته قران او حدیث درانی دي دا او خيار امید او دې به الله تعالی جنت ته دنکی دا پر رسول الله مایند او چې تا ورته وی الله او رسول الله دا ویلي دي نو هغه وی رزي زمونږ د کلی د عالمان چې دی او دا غټ غټ د دیوبند نه فارغ چې دی او دا سری سری سترګي او دا سپین مخونه او دا غټي ګيري او دې جو به لوی پټکی ولدا دې سي والی دي پوه چې دې امي سړي په ذهن کې شیطان متیازي کړی دي دا دومره بیمار کړی دی چې د الله او د الله د رسول مخې ته اوسم دې لګنور روان دي کله دا په عقل پس روان دي خپل خواهش پس عوام روان دي زه دا خبره ډیره زیاته بیانونو کوم چې زمونږ د پښتنو نیمه تباہی ده چې پښتانه د دین په مسله کې خپل عقل پس روان دي مشهوره خبره ده وي یو هندو نه هغه چرته متیازه کول نو هندو ته سبا دی چې کومه غاړه د محکم غوچته دی غاړه ته کیمرا مخامخ کړه را قبله ته بس پښتون خو نور په هیڅم نه دی خو په قبله خړل جوخ ماین دی بس چې غرب شي پاغه هندوی راځي دی او جوخته والے دی په سنت طریقې وی تا د ټیم چشمه چوری دي کسترګي په بڑا والے دي زمون قبله ته مخ کو وساخه مخ ملامت او ځخ مډر بد کار کړی چې قبله ته مخ اوی زمونه تا به الله خطا کینو دیر ټم سارو را سارو یو ورځ پښتون لمت یا زور ور کړی په خبره بوئږي نو هغه خیال نه هم قبله ته ور مخ کړی بدول یو دولت ور کړی دی د قبله ته ولې مخ کو ا پښتون چې برد وخت تړلې دی بیا په هندو راځي خدي وی زما خپل قبله دغه محکوم او دغه شاکوم او دستا به زکار ده هغه یاد شو چې دا وټه رکه قبله دا چې ما د بار ګونه دی او تر بار ارس دی نو واقعي چې پښتانه وي زما خپل دین دی که سنت را پس په جما دعا کوم که فرض نه کوم زما وی خپل دین دی که مړی پس سلوختی کوم او که کلیسا کوم او که جمعه کوم او که درېما کوم زما وی خپل دین دی که عید میلاد النبی مناوم او که جنازې نه بعد دعا کوم زما خپل دین دی که په قبر کې ماربل لګوم او که دغه سیمټ پکې لګوم نو دا خپل دین مکوا دا دین د الله او د الله د رسول امانت ته ک عقل یو شی ډیر خواړي خو چې د الله نبی نه دی کړي نو مونږ باغ شي نه کوو او که یو څه ډیر بدخکاری خو چې د الله نبی او الله حکم کړی دی مونږ باغ کوو الله تعالی دې مونږ په صحیح طریقه د قران او د حدیث تابعدار کی اقول قولی هذا استغفر الله